حضرت علی کرم الله وجهه دا د پاک پیغمبر مبارک د تره زویم دی او رسول الله مبارک ماشوم لوی کړیم دی او د دواړو جهانو سردار مبارک خپل بچی فاطمه رضی الله عنها ورته په نکاح کړی د حسن او د حسین رضی الله عنهما پلار دی نو چې کله حضرت علی کرم الله وجهه دا د مسلمانانو بادشاه شو او امیر المؤمنین شو په هغه زمانه کې د علی رضی الله عنه یو جج مقرر کړو شریح قاضي شریح دا غنمو دته دا قاضي قضات لکه تاسو ته دا چیف جسټس وای د ټولو ججانو مشر نو دا چیف جسټس دی جج مقرر کړو نو د امیر المؤمنین تابع علی رضی الله عنه شریح قاضي لراغه او ورته وی قاضي صاحب زما زغره ده ما به دا زغره په جنگ کې چوله او پلان کې یهودي په زور باندې هغه زغره مانه قبضه کړې ده او په هغې باندې غلبه کړې ده په زبردستۍ باندې او مال یې راکوي نه مهرباني وکړه هغه زغره ترې ماله واله ګوره شریح له راځي دا نه چې ورېږه قاضي به راغواړه زورم نه چلی چې د مسلمانانو بادشاه ما ورېږه جیل کې به واچومه نه عدالت ته خبره لاړه جنگ بنه کې زمون خلکو که خو تریسو وي که نه نو سیی به تماچې ته به ګوتې کې او ټوپک ته به ګوتې کې د پاکستان دا غټ غټ عدالتونه نه سره پاره دي عدالت ته لاړ شه نو علی رضی الله عنه مدعی هغه یهودي مدعا علیه چې څوک دعوه کې هغه ته مدعي وي چې په چا د هغو شي هغه ته مدعا علیه وي خبره لاړه علی د شریح قاضي نه شریح قاضي ورته وی صحیح ده شریح قاضي هغه علی رضی الله عنه امیر المؤمنین پسې سوال جواب وکړ سیمن واپس جاری شو چې په پلان کې روز باندې به عدالت ته ځان حاضر کې دی خو یهودي پسې سیمن جاری شو چې په دغه روز باندې تم عدالت ته ځان حاضر کړ دا نه چې امیر المؤمنین دی ورګه قاضي ما تخت په خپل بچ کم دی امیر المؤمنین لرازی نه دا قانون دی چې عدالت ته برازي که بادشاہ دی غبم راځي او که گدا دی غبم راځي په اخر ورځ باندې امیر المؤمنین علی رضی الله عنه د شریح قاضي عدالت ته راغی او هغه یهودي هغه عدالت ته راغی داسې نه چې ورېږه امیر المؤمنین به په کرسۍ باندې ناستي او یهودي به ولاړي چې څنګه یهودي شریح ته مخامخ ولاړ دی هغه په کرسۍ باندې ناست دی دغه رنګې امیر المؤمنین علی رضی الله عنه ولاړ دی دې ته انصاف وایي عدل انصاف دې ته وایي